د پی ټی آی او د جماعت اسلامي اتحاد د ډیر وخت نه د ډیرو ملګرو دغه ارمانو چې عمران خان او سراج الحق صاحب دی رایو شي. ځکه ملګرو چې 14 پارټیان یو طرف ته او جماعت اسلامي او پی ټی آی بل طرف ته، نو د ډیرو خلکو دا ارمانو چې سراج الحق صاحب دی د عمران خان سره ودرېږي. نو نن در سره په دې ویډیو کې شریک کومه چې څنګه پی ټی آی او جماعت اسلامي اتحاد وکړو. عمران ریاض چې کوم کیس دی د هغې حوالې سره کم اخیری ډیډلاین ورکړی شو چې په دې باندې به عدالت ته لازمي عمران ریاض پیش کیږي. پوره ډیټیل د سره په دې ویډیو کې شریک کوم چې د نن ورځې کوم خبرونه دي، خو ویډیو وګورئ، شیر کوئ او کمنټس کې به موږ سره خپله قیمتي رایې لازمي شریک کوئ چې تاسو د جماعت اسلامي او د پی ټی آی چې کوم اتحاد دی په دې خوشحاله او کنه. د سیټ کې تاسو ته ښکاري ملګرو چې حافظ نعیم الرحمن صاحب څه وایي، کوم چې د جماعت اسلامی سره تعلق ساتي. هغه وایي چې ہمارے نمبر پورے ہو گئے ہیں، پی ٹی آئی کا شکر گزار ہوں. کراچی جماعت اسلامی کی بلدیاتی نشستیں 87، پی ٹی آئی کی 43 ہے. نو ملګرو دغه 87 او 43 چې رايوځای شي نو کوم د میر چې غټ سیټ دی، ځکه ډېرې ورځې وشوې د کراچۍ بلدیاتي الیکشن شوی دی، خو د میر چې کوم غټ سیټ دی نو هغه لا تر اوسه پورې نه دی منتخب شوی او هغه لا تر اوسه پورې کس په هغې باندې نه دی کېنولی شوی. نو په دې باندې د ډېر وخت نه مسله روانه وه، خو اخره کې هغه مسله کوم حد ته ورسېده چې جماعت اسلامي او پی ټی آی اتحاد وکړو او حافظ نعیم الرحمن صاحب چې کوم دی نو هغه د پی ټی آی شکریه هم ادا کړه چې زما سیټونه برابر شو. د میر دپاره سیټ دپاره چې کوم نشستونه پکار وو هغه پوره شو او اوس به زه د میر چې کوم سیټ دی نو په هغې باندې کینم. بل طرف د ملګرو د سیټ کې تاسو ته ښکاري چې اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی ضمانت میں مئی تک توسیع کا حکم نامہ جاری کر دیا. دا چې کوم کیس دی دا داسې شی دی ملګرو د سیټ کې وګورئ چیف جسٹس سے اظہار یکجہتی ریلی دپا 144 کی خلاف ورزی کا کیس. دپا 144 چې کومه خلاف ورزي وه نو ویلی کېږي دا چې عمران خان د هغې خلاف ورزي کړې ده یا د هغه کارکنانو کړې ده نو په ده باندې دغه کیس جاری کړی نو د 31 مئی پورې په دغه کیس کې توسیع وکړه او ضمانت یې وله منظور کړو. دپا 144 خبره به وکړو ملګرو چې عمران خان باندې ملګرو دا کیس درج شوی دی. نو یو څو ورځې مخکې د پی ډي ایم چې زموږ کوم وروڼه وو نو د هغوی هم یو احتجاج و. تاسو به کتلي د سپریم کورټ چې کوم ګیټ و ملګرو نو په هغې باندې ور واوړېدل، په هغه ورځ باندې هم دپه 144 لګېدلې وه. هغې خلاف ورزي وشوه، هغوی واوړېدل سپریم کورټ ته ورسېدل، خو د اوسه پورې هغه کیس باندې څه خاص نظر ونه کړی شو او په چا باندې هم مقدمه درج نه شوه. خو جس کی لاټي اوس کی بینس تاسو ته پته ده. بل ملګرو چې کوم کسان د پی ټی آی نه روان دي نو مریم اورنګزیب په هغې باندې خفګان اظهار هم کړی دی. چېرې په دې خلکو باندې هېڅ زور نشته دی، دوی په خپله خوښه باندې روان دي د څه نه د پی ټی آی د پارټۍ نه. خو زه تاسو د ملګرو د سیټ کې یو تصویر خیم، دا تصویر وګورئ. پی ټی آی سے وابستہ رہنا اپنی توہین سمجھتا ہوں. دا څوک دی ملګرو؟ دا چې کوم دی ملګرو نو دا هشام انعام الله. دلته تاسو وګورئ ملګرو لاندې ګوري پرچه باندې چې کوم لیکل شوي دي نو هغې ته توجه کوي. دا ځینې کوم کسان چې د پی ټی آی نه روان دي نو هغوی د کاغذ ته داسې طریقې سره ګوري چې بره کیمرې ته هم نه ګوري. چېرې دا کوم ټکي لیکلی شوي دي چې په دې ټکو کې رانه څه غلطي ونه شي نو نور به تاسو پوه شوي ځکه چې ښه هوښیار خلک یې څه سادهګان نه. نو زه مریم اورنګزیب چې کومه خبره کړې ده نو بالکل د هغې خبره هم ټیک ده چې دا کسان چې کوم دي دا په خپله خوښه روان دي، په دوی باندې څه زور زبردستي نه ده. بل چې د زمان پارک حوالې سره پرون کوم اپریشن شوی دی ملګرو نو هلته چې کوم کیمپونه لګېدلي وو او چې کوم کارکنانو د هغوی رهایشګاه وي نو هغې ټولې راورانې کړې او هغه ځای د زمان پارک چې کوم دی هغه مکمل صفا کړو. دننه هم تالاشیانې غالبا چې اخیستې دي خو داسې څه خاص په لاس باندې نه دي ورغلي. نو د زمان پارک چې کومه ایریا ده هغه مکمل صفا شوه، خو فلحال چې کومې کنټینرې لګېدلي دي نو غالبا چې هغه اوس هم په سړک باندې پرتې دي، سړکونه لا آزاد شوي نه دي. بل ملګرو تحریک لبیک چې کوم مشر دی مولانا رضوی صاحب نو هغه هم بیان مخې ته راوړو چې نواز شریف اپنے کاروبار کو لے کر ملک سے باہر گئے ہیں. هغه نواز شریف مبارک یې وویل چې یاره نواز شریف هلته کاروبار دی نو دغه کاروبار د وجه هغه بهر ملک ته تللی دی. د عمران خان حوالے سے ویل ملګرو چې پی ٹی آئی قیادت نے 9 مئی کو جو کیا ہم اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں. سعد رضوی بالکل د دې ټول پاکستان چې کوم دی نو هغه مخالف دی. عمران خان په خپله هم مخالف دی چې کوم کردار شوی په 9 مئی باندې او کوم نقصانات ور رسېدلي دي
د ملک دغه څیزونو ته نو ملګرو دا نه و پکار. بل یو ډېر زیات افسوسناک خبر د سیټ کې تاسو ته ښکاري ملګرو زمونږ چې کوم پوجي رونه دي نو هغوی 3 کسان شهیدان شوي دي بلوچستان کې علاقه زرغون میں دهشتګردو کا سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حمله. نو ملګرو په دې کې 3 زمونږ چې کوم د ملک محافظ دي نو هغوی شهیدان شوي دي چې کوم دهشتګردو نو د هغوی نه هم غالبا چې یو کس نیم ایشتی دی د هغې پوره ډیټیل نه دی راغلی خو 3 چې کوم زمونږ د دې ملک محافظ نو هغوی شهیدان شوي دي. الله جل شانه دی د دوی شهادت قبول کی او الله جل شانه دی په دې ملک کې خپل امن راولي ځکه چې دا به هم د چا بچیو د چا برونه کېدای شي د دې په نوم باندې یوه تورسرې په کور کې ناسته وه واړه واړه بچي بچي یتیمانان ښځه کونډه مور او پلار به څومره په تکلیف. اوس راځو ملګرو د عمران ریاض حوالې سره چې کوم بیان مخې ته راغلی بازیابی کے لیے 22 مئی تک مہلت دے دی گئی ہے. لاہور عدالت نے سماعت 22 مئی کی صبح 9:30 بجے تک ملتوی کر دی. عمران خان چې کومه خبره د عمران ریاض حوالې سره راوړې ده نو هغه دا خبر راوړه چې ارشد شریف الله جل شانه دی جنت کې اعلی مقام نصیب کی هغه کیس تاسو وګورئ الله دې جنت کې اعلی مقام نصیب کی ملګرو نو د هغه کیس وګورئ. عمران خان دا وی چې دغه کیس چې کوم دی نو په دغه ختمېدو والا دی نو هغه دا خبر وکړه چې آسې نو چې عمران ریاض سره هم هغه کردار وشي وجه څه ده چې عمران ریاض عدالت ته نه پیش کیږي. نو عمران خان چې کومه خبره مخې ته راوړه نو هغه دا خبره مخې ته راوړه چې عدالت فیصله دوی ولې ماتوي. نو یا خو الله مکه عمران ریاض وفات شوی دی او یا هغه سره دومره ټارچر شوی هغه دومره وهلی شوی دی چې عدالت ته د پیش کولو نه دی. پرون چې په عدالت کې دننه کوم حالات تیر شوي دي نو ویل کېږي دا چې د عمران ریاض کوم وکیل دی نو هغه د عدالت کې دننه چیف جسټس ته ویل چې تاسو ته هم پته نشته چې عمران ریاض چېرته دی. بې پولیسو ته هم ویلي چې تاسو ته هم پته نشته چیرې عمران ریاض چېرته دی. نو د عمران ریاض چې کوم وکیل دی نو هغه دا خبره وکړه پولیسو ته چې تاسو په قرآن مجید باندې لاس کېدئ او ووایئ چیرې موږ ته د عمران ریاض پته نشته چې عمران ریاض چېرته دی. نو چې کله دا خبره مخې ته راغله نو پولیس د عدالت نه ووتل او خپې سپکې کړې. ویډیو به د ملګرو سره لازمي مخکې شیر کوئ ځکه هم ستاسو دپاره د نن ورځې دغه خبرونه ستاسو په خوښه باندې راوړو چې ټول ملګري انتظار کوي. نو ویډیو د ملګرو سره شیر کوئ کمنټس کې موږ سره خپله قیمتي رایه لازمي شریک کوئ. دا د نن ورځې چې کوم اپډیټ دی هغه چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته. اخر کې یو آواز پاکستان زنده آباد مسلمان زنده آباد تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی وي او مسلمان دی وي. د لوی الله پامان.